ایو پیر صاحب چې کوم دی شیطان غیر شو ورته ویل اشنا وصیت نصیحت راته وکړه هغه ویل زما نصیحت څه دی خو چې د قربانو ورځې راشي زه ورته وایم په قلاره باندې کښېنه یو دادا قرباني کوي په دې بیبي خو درسره کېږي نه په بیبي کېږي نه ولې د بیبي یو توله کالی نه دی څه او توله کالی خو دی خو چې کوم دی نو توله کالی خو بیل دی که نه ولې دا په مهر کې نه دی څه دا د بیبي نه دی څه د بیبي سره وایي هغه 10,000 روپۍ چې په دې صندوق کې پرتی دي او د بیبي په صندوق کې چې کمی 10,000 روپۍ پرتی په خدای که خاوند ته معلوم خاوند ته شیطان تم نه معلومي کمی پیسې چې د زنانو سره پرتی ای شیطان هم پته نه لګي چې دا کوم دی خاوند خو به خاورې معلوم کی خاورې معلوم کی دادا قرباني کوي او په بیبي باندې قرباني نشته دی او پر انګور باندې خو د سره شته دی نه ټیک ته چې د 80,000 روپو موبایل ورسره دی پړکېدلی موبایل ورسره دی جوړې ورسره چې کوم دی یو جوړه د 3,000 د 4,000 پرته ده او استاد دا مالي اصلي څه ته وایي اصلي او ضرورت اصلي څه شی دی دا ضرورت اصلي کوم دی نو دا څه شی دی استاد زه درته وایم چې ضرورت اصلي څه شی دی ته به وایې که دا کوړي مفتي دی او ضرورت اصلي هم دی پیژني مولا ورته صرف وکې دي مولا صاحب وایي چې هلکه زما ضرورت نشته دا خو د کوره مفتیان دي د سلما د کوره نو شیطان ورته ویل زما خو دا کار دی وروره قربانی پی کیږي او سړی مفتی کما او قربانی نه کوي د خیره سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما پسې درسته په سب کې نه ودرېږي پیغمبر علیه السلام فرمایي مال د سب نه راځي زما خو کار داري حج په پر راځي زه ته لا عمل خو نه صبر کاوه چې کوم نور ګناهون ته زړه شته چې لږ عمر دې تیر شي بیا به حج کې ګیرم هم پرېږدي بیا به ګیرم پرېږدي او حج به مو کې توبه به مو باسي لا ځواني دي د صبر ورته کوه یو سړي ته ما مې حج وکړو استاد ویل شان صبر کوه مې ستا د ګناهونو اراده لا نور هم شته ساره ګناهونو اراده لا نور شته چې ګناهونه به ښه ډېر وکړم نو بیا به په آخره کې توبه وباسم او بیا به ګیرم پرېږدم او بیا به تقوادار او بزرګ هم جوړ شم شیطان وایي زما کار دی چې زکات څوک ورکوي زه ورته وایم هلکه د مولیانو ټیکس دی دا د مولیانو ټیکس دی مولیان وایي زکات ورکوه الله په پیسو څه کوي الله په پیسو څه کوي یار الله ته د پیسو ضرورت دی په قلاره کې نه دا مولیانو سې چغې وي داسې واویلا جوړ کړی شیطان ورته ویل دا زما کار دی چې مانځله رواني زه ورته وایم چې دا د لږ وخت منډه نه ده یار د لږ وخت منډه نه ده ټوله ورځ به 15 مونځونه کې 40 کاله دي وشول لګیا یي والله که ختمېږي د ختمېدو والدینه په قلاره کې نه دا شته پکې پرېږده وه زما خو دا کار دی بزرګ ورته ویل پرېږدم دی نه نن به راته کې وصیت نن به راته کې نصیحت شیطان ورته ویل نه مې پرېږدي ویل خامخا یې رانه غواړي ویل ویل واوره ورته فرمایي و بزرګه واوره خلک دې لاس ښولي خلک دې خپې ښولي خلک دې تندې ښولي لګیا دی خو چې کله راشي داسې ونه وی چې زه که نه داسې به شي لکه چې زه بزرګ ورته ویل څنګه ویل ما د الله تعالی مخې ته الله تعالی راته وفرمایل اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبرا ټول تمام ملائک سر به سجود پرېوتې دې پکې داسې میغ ولاړو تمام فرشتې الله ته سر به سجود پرېوتې آدم علیه السلام ته سر به سجود پرېوتې د ویل آدم علیه السلام زه نه مرم قال انا خلقتني من النار وخلقته من طين زه خو زه یم زه د اوره پیدا یم دا دې د خاورو نه پیدا کړی دی خاورو والا د علم ورکو د علم شان دې ورکو د علم رفعت دې ورکو د علم وقار دې ورکو او فرشتو چې آدم علیه السلام ته سجده لګوله د علم په وجه باندې وه وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه الله تعالی چې کوم د آدم علیه السلام ته تمام علم ورکو بیا یې ملایکو کې چې کوم د امتحان اخیستل شروع کړل نو چې امتحان یې واخیستو نو آدم علیه السلام پکې پاس چې آدم علیه السلام پکې پاس شو الله تعالی ولې انعام ورکوي په انعام کې فرشتو ته ویل سجده آدم علیه السلام ته ولګوئ نو ده ویل ښه اوس به زه مولا ته سجده لګوم زه به د عالم قدر کوم زه به د ملا صاحب قدر کوم دا دې د خاورو نه پیدا کړی دی او زه چې کوم دی د اور نه پیدا یم نو په ازل کې لومبې د مولا مخالفت چې کړی هغه چا کړی دی وایې که نه په ازل کې چې لومبې د عالم او د مولا مخالفت کړی هغه چا کړی لګه شیطان کړی دی نو ځینې وخت کې چې ځینې سړی مولا پسې خوله کولاو کې زه وایم دا یار دی دا په ازل کې یار جوړ شوی دی دا دوست دی چې په عالم پسې خوله کولاوئ په مولا چې پسې خوله کولاوئ لومبې د عالم
تبت سپک قتل چې کوم نکړي دا شیطان کړي سجده ونه لګول آدم علیه السلام ته الله ول زما په مخ کې دا زولي وي قال انا فاخرج منها فانك رجيم الله تعالی فرمای فاخرج اوزا الله اکبر د علماء ناس دي ګرامر چې چا ویلي الله فاخرج اوزا لکه مونږ چې پښتنو کې چاته وي اوزا مړه خبره باندې پیږي کنه خبره پیږي کنه یو سړی ته مونږ الکه ز الکه ز یار الکه ز کنه یار یذهب اوزا ذهب ذهاب دې ذا الای فخرج اوزا په غصه باندې وته الله تعالی وای تر علماء ګستاخي تر نیکانو ګستاخي ته زما د نبی ګستاخي تر پیغمبر ګستاخي ته زما د حکم نه منو کې فخرج اوزا الله اکبر په غصه وته الله وای د یو عالم د یو نبی د یو پیغمبر داغه په شان او عظمت کې کوتاهی کول الله تعالی شیطان له سزا سور کوي د جنتونو نه د اسمانونو نه د خپل قربت نه د خپل نزدېکت نه الله تعالی فخرج وزا او الله تعالی سوی د قیامت پورې ملانت کړي د قیامت پورې ملانت کړي